علیکم. عزتمنو، د پاکستان مشهوره اداکاره نجیبه پیز د دلربا په نوم باندې مشهوره ده. هغه هم د ګلپاڼې د خواجه سارا د قتل په باره کې څه ویلي دي. تاسو غواړئ چې پوه شئ، نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. او د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، د پاکستان مشهوره ډرامه والا اداکاره دلربا چې نوم یې نجیبه پیز دی، او اوس خپله زندګي په افغانستان کې کوي. د افغانستان نه دا میسج لیکلی دی، ویلي دي چې د ګلپاڼې خواجه سارا سره ډېر ظلم شوی او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړې ده. نجیبه پیز همدا خبره هم واضحه کړې ده. غواړم چې دا ویزټ ولګوم او پاکستان ته درشم. پیلنی ملاقات په زما د ګلپاڼې خواجه سارا مور او پلار سره به مې کیږي، او هغوی سره به په دې غم کې ځان شریک کوم. او نجیبه پیز هم ویلي دي، دا زموږ ټولو اداکارو او ډانسورو او سنګرو ته پکار دي چې دوی سره په غم کې ځان شریک کړي، ځکه چې دا موږ سره په یو پند شریک دي. د دوی چې موږ او تاسو تپوس ونه کړو، نو د دوی نور څوک تپوس نشي کولی. باید چې د دوی په حق باندې اواز اوچت کړو، ولې دوی سره داسې ظلم کیږي. دومره ظلم او زیاتۍ ورسره کیږي، او تر اوسه پورې د دې د پاکستان د خیبر پښتونخوا پولیسو څه مخنیوی ونه کړو. تر اوسه د دې دوه ملزمان ګرفتار شوي دي. هغه ملزمانو ویلي دي چې دا قاتلان د دې د خپل د تره زامن دي. پیز خو ویلي دي چې زه د دې ترونو زامنو سره میلاویږم چې دا ولې تاسو یې قتل کوله. په پیز اخره کې دا خبره وکړه چې الله تعالی د دې مور او پلار ته دې صبر ورکړي، ځکه چې بچی څومره بد شي او چې څومره ډم شي او څومره چې غلط شي، خو د مور او پلار د نظر نه صبرېږي. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات تر دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.